بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دې وخت کې را سره ناست دی علب خان شیرپو د ټیل پي په حواله باندې به هغه سره بعضې خبرې کوو. علب خان شیرپو اول خو ستاسو د وخت راکولو ډېره مننه. بیا راته ده ووایه چې یو صحافي آزاد وي هغه هېڅ قسم سیاست کې حصه نه اخلي. تاسو په دغې حالاتو کې لاړې ټیل پي ته څه وایې، څه وجه وه؟ محمود جان عمرزی صاحب ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ چې تاسو دومره وخت وایسته. تاسو څنګه تحریک نوم واخیسته؟ نو تحریک دې وخت کې یو داسې جومات دی چې په میدان باندې دی او صرف د قوم خبره کوي، د ګرانۍ خبره کوي، د الله او د الله د رسول خبره کوي. نو په دغه لحاظ سره چې کومې سختې پې تېرې شوي دي او سختې پې د دغه پي ټي آی په حکومت کې تېرې شوي دي، چونکې نه په میډیا باندې اواز شته، نه په ریډیو باندې اواز شته، په سوشل میډیا باندې بند دی. نو په دې حالاتو کې چې ما کتل چې خپل خدمت کوم یا په سیلاب کې چې کومو خلکو ته زما 400 خلکو ته چې نه د دې ځای خلکو نه ووټ غوښتي دي او نه چا ووټ ورکړی دی، د هغې باوجود یې د کروړه روپو مال چې کوم دی د ما د 400 خلکو له ورکړه. نو په دغه لحاظ سره چې کوم دی نو زه کوشش کوم چې څومره تحریک خلې ځلې وي هغه چارواکو ته هغه په میډیا باندې هغه راولمه، چونکې زما پې کافي پیجونه هم بند شو، پابندي ده پې. نو په دغه لحاظ سره ماته یو ډېر ښه جومات ښکاره شو، د قربانو جومات ښکاره شو او د سختو جومات ښکاره شو. بل کارکونه چې کوم دی نو په سخته کې ولاړ وي او پوه دی. نو په دې لحاظ سره موږ دغه ځای نه دا خپل करेगी खल्क खुदा ये बोले फैज फकीर बदलेगी 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 तकदीर देखेंगे हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो रोज के जिसका वादा है जो लौह अज़ल पे लिखा है जब زه دغه ټولو پاټو ستاینه کوم کوم چې د زما د 400 خدمت کې یو وختن په وختن به طور صحافي چې کوم دی د هغوی د کار ما ستاینه کړې ده، د هغوی زه ریپورټینګ هم کوم، الحمدلله ښه عزت هم راکوي. خو څه وی سیاست شروع کا نو د کونسلرۍ نه بیا د ناظمۍ نه بیا چې کوم دی نو ورپسې برځه نو خو د 400 کې وجود نشته دی، نو وجود یې اوس پیدا شو او راتلونکي وخت کې خو موقع میلاو شوله. نو انشاءالله اراده مې ده او ماته ټیکټ راکړ نو الیکشن به کوم، نو چې یو داسې پارټۍ نه وکړي نو څه زمونږ هغه خپل ستړي دي، د خلکو هغه مینه ده، د خلکو خواهش دی چې یاره په هر ځای باندې موږ له اواز پورته کې نو زیات اواز چې کوم دی بیا دغه پارلیمنټ دی او دغه پارلیمنټ ته تګ. نو ځکه ماته دی کې چانس مو موقع هم راته میلاوېدله، چونکې د هغې خلکو د ټیکټونو چې کوم دی په کروړه کروړه روپو باندې خرڅېږي، کوم تاسو چې د پاټو ذکر کوئ یا مراعات وي، دې کې خو موږ سره داخلي پیسې هم نه وي، هغه شانتې وسایل هم نشته دي. نو د تحریک چې کوم کارکن دی نو هغه در باندې لګوي، در نه غواړي نه. نو خو دلته کې ډاکټر محمد شفیق صاحب دی نو خپله موړ دی او دغه کوشش کوي چې د چا نه ونه غواړو خلکو له ورکو. نو بل استانه ده عاشق رسول حضرت محمد امین باباجي صاحب چې د ټولو پسندیده مشر دی، نو استانه هم ده. نو دغه ځای نه موږ هغه یو سټارټ اخیستی دی او کوشش کوو چې دغه مې یو خوښي کړې ده. نور زموږ د یوې پارټۍ سره چې کوم دی نو طرفګني نشته دی یا بدي نشته دی یا بغض نشته دی، چې څوک هم ښه کار کوي نو به طور صحافي بیا ستایم او څو پورې چې سیاسي خلې ځلې دي نو هغه هم د دغه ځای نه خوښې کړي دي. د پاکستان د قوم د ډیر وخت نم دا خبره چې زموږ سیاسي ډلې چې کوم دي یا سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغوی د خپلې کورسۍ په جنګ کې روان دي. د تحریک د طرف نه نن 22 مئی دی او په نننۍ ورځ باندې هغوی د کراچۍ نه را روان شوي د اسلام آباد طرف ته مدعا او مطلب یې دغه دی چې دا ګراني کمه ده، بدامني کمه ده، دغې باندې هغوی یو ریلي را روانه کړې ده. نو په کوم نظر ورته ګورئ چې د عوامو ترجماني زما په خیال هم دغه یو جومات کېږي، نه باقي ټول څوک وایي ته کوشه، څوک وایي زه نه کوزېږم، په دغه جنګ کې نښتي د عوامو فکر چا سره نشته. محمود جان صاحب ډېر ښکلی سوال دی کوم، همدغه خبره ده چې دې وخت کې پي ډي ایم په یو اړخ دی، پي ټي آی په بل اړخ ته، درېیمګړی چې کوم دی نو هغه پکې یو بل کردار ادا کوي د خپلو مفادو لپاره چې ماته موقع راشي. واحد تحریک دی چې د عوام اواز پورته کوي، خو د مفاداتو سیاست یې کو نو پی ډي ایم ورته ښه افرونه وکړل، پی ټي آی ورته ښه افرونه وکړل، خو د هغه په حکومت کې
په ترهګرۍ لیبل ولګېده، په فیسبوک یې بند کړ، رسا یې وویشتل، په سلونو کارکنان یې ورله ووجل. کمې خبرې مطالبې په منتونو باندې شیخ رشید په ریکارډ باندې چې ډاکټر محمد شفیق صاحب سره ناست و منتونه ورته کوي چې تاسو دا درنه ختمه کړئ، تاسو چې څه وایې زه منم، خو خبرې ورسره ونه منلې. په دې وخت کې هم چې دا 12 روپۍ تیل ارزان شو یا د 30 روپۍ چې کوم دی ډیزل ارزان شو، دا هم د تحریک د برکت نه، د هغوی اواز نه. او بیا ورته اپ ورکړو چې په هر لیټر کې به موږ تاسو له کمیشن درکو، په هر لیټر کې کمیشن درکو، خو تاسو د خپله لانګمار چې کوم دی هغه بند کې، او د ستاسو په وجه باندې موږ دا تیل دومره ارزان کړل. د هغوی جواب ورته سو چې څه په عالمي منډی کې ریټ دی، په کار دا چې هغه ریټ په پاکستان کې ولګوي، او چې تیل ارزان شي نو نومي څیز به ورسره ارزانېږي. نو دې وخت کې صرف تحریک دی چې په میدان باندې ولاړ دی، او د قام لپاره کوي، د مفادو لپاره نه کوي، خو د مفادو سیاست یې کو. نو پی ډي ایم ورته د وزارت واپرمون کړي دي، او ورسره چې کوم دی نو د پی ټي آی په وخت کې ورته بار چې کوم دی نو اسټابلیشمنټ افرونه وکړل باجوا صاحب، خو نه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په شان باندې کمپرومایز ونه کړه، سودابازي یې ونه کړله، او ځان یې خوږ کړه، ځان یې جوبل کړه، ځان یې شهید کړه، ځان ته نقصان ورسو. خو د میدان نه چې کوم دی رانه شو. په دې باندې تحریک چې وایي نو تحریک اصل کې دې تحریک شروع کړی دی، ټي پي شروع کړی دی، تحریک صرف دغه دی. مستقبل یې څه ګڼئ؟ مستقبل انشاءالله ډېر روښانه دی، خو هغوی د پارلیمنټ یا د وزارتو لپاره نه کوي، خو دا غواړي قام ته دا وایي چې په میدان هم خو درله چغې سوري ووهلې، خو چې پارلیمنټ ته راشي نو پارلیمنټ بیا د مسلو حل دی. اوس دې وخت کې په کراچۍ کې زموږ 3 ممبره دي، او په کراچۍ کې هغه خوراکۍ چې کوم تقریر کړو تا نظره به تېر شوي وي، یا هلته کې چې نور ممبران دي نو اصولي سیاست کوي، د الله او د الله د رسول کوي، او هغه دا وایي چې دا ملک زمونږ دی، د ملک موږ دا عیاشۍ نه منو، د ملک دا بې درېغه اخراجات نه منو، د ملک چې کوم دی د قوم د کم ټکسونه وصولیږي نو په دې باندې سودابازي نه منو. قوم ته هم څه ریلیف ورکړئ که نه، قوم ته تاسو څه ریلیف ورکړه. نو مستقبل ډېر ښه روان دی، او په 2018 کې په 3 نمبر به په 2018 کې، او بل تاسو به د عمران خان د خولې نه خو جعلي سروې وه، خو اصلي سروې وه، خو 3 نمبر پکې ټي پي یادوي. سوچ وکړه چې ټي پي دومره پوزیشن کې ده، نو مستقبل ډېر روښانه دی، او قوم هر څه ویني. قوم په هر څه باندې تندکونه وخوړل، تحریک لم دی یو موقع ورکړي، تحریک مازیم ګواه دی، او په دې وخت کې په میدان باندې چې ولاړه ده چې کوم اپرونه ورته وشو، کوم لالچونه ورته ورکړی شو، خو د هغې باوجود دې وخت کې خو نن اوړه ارزان شو، دا کوم ارزاني راغله، نو دا د تحریک برکات دي. مستقبل روښانه دی، قوم ورسره ولاړ دی، او په دې لانګمار کې چې دا به پیدل راځي د کراچۍ نه، دا به اختر ته رارسي، لار کې کیدی شي دغه بدل شي، خو دې وخت کې دا دغه چې په موټر سایکل هم خلک را روان دي، پیدل هم خلک را روان دي، په ګاډو کې هم را روان دي، خپل خوراکي توکي هم ځان سره راغستي، هر څه په خپل دغه باندې کوي. خو لا دې کې د پښتونخوا کارکون نشته. پښتونخوا کارکون د چې کله ډاکټر محمد شفیق صاحب اډر وکړي بیا به د هغې نه پس چې کوم دی نو د پښتونخوا کارکون به اسلام آباد ته ځي، چې دوی کله اسلام آباد ته رالنډ شي، او پر لتې به غځوي او تر هغې به تر څو چې قوم له ریلیف نه ورکړی شي. په دغه موقع باندې د چارسدي عوامو له پیغام څه ورکوي، یا رسوبه خیبر پښتونخوا عوامو له څه پیغام ورکوي د تحریک حوالې سره، یا په دغه سره د ناستې حوالې سره، دغه سره د شرکت او شمولیت په حوالې سره؟ زه خو ورته ډېره ساده خبره کوم، تر اوسه چې په کومو نارو دوکه کړی، او په کومو نارو وغولولې شوې، او په کومو نارو دوی ته چې کوم دی نو بار یو خبره وشوله، او مقصدي اسم رانه قوم له ریلیف ورنه کړه، هغه کورسۍ چې تللی دي نو هلته بدل شوي دي. نو دا ورته یم چې تحریک مشران به نه بدلېږي، تحریک مشران نه بدل شوي دي، نو تندکونه هم ډېر خوړلي دي. دا یو تندک چې کوم دی ازمویې کې پته به درته ولګي، عملي توګه باندې به ورته ښایي، او په دې کې ورسره شمولیت چې کوم دی د ځان دپاره او د خپلو بچو دپاره، د سیاست نه بالاتر چېرې دی به زما نه ووټ غواړي. په دې سیلاب کې نوم عام خاص له چې کوم دی نو هغوی خوراکي توکي ورکول، ځکه چې دا د دغه متاثرینو مالو، چاته دا نه وي چې زما جنډه ولګوه، چاته دا نه وي چې تحریک له شمولیت هم نه کوي. کارکون چې راځي یا څوک شمولیت کوي نو ورته وایي ګورې تحریک کې به سخت دي، خو ته راځي نو دې کې به سخت دي. دا د ډاکټر محمد شفیق صاحب وینا ده، دا د سعد رضوي صاحب وینا ده چې دې کې به سخت دي. نو سختو کې خو شمولیت کې د جهاد په توګه باندې دې ته راځي نو راشه د تحریک ملګري شه. نو زه ورته دا وایم چې دا ارزانۍ له روتې دي،
دا د عیاشو خلاف پروت دي دا سیاسي خلک چې کوم په دغه ایوانونو کې ناست دي یا د کوم په موږ په سر باندې سودابازۍ کوي یا د سیاست کوي د خپلو مفاداتو لپاره کرپشن یې کړی دي نو د هغوی د خېټو نه دغه په اصلي معنو کې چې مخکې تیر کم په پی ټي آی باندې تینده خوړلې شوې دي چې دا به کوم دا به کوم نه په 4 کاله کې په وفاق کې وکړه او نه په 10 کاله کې چې کوم دی نو ډیلی ورکړه په دې پښتونخوا کې خلکو ته هېڅ قسمه څه ونه کړل تحریک په چې کوم دی په عملي توګه باندې ورکوي خو دا اوس چې کوم تحریک اواز پورته کړی دی نو سیاست دپاره نه دی کړی قام دپاره یې کړی دی چې قام ته ارزاني ورکړي نو په دې کې ورسره ګډون وکړي په دې کې ورسره ملاتړ وکړي په دې کې ورسره ملګرتیا وکړي د خپل ځان دپاره وکړي تحریک د خپل ځان دپاره نه دی د قام دپاره دی ډېره مننه ولب خان شیرپو ګرانو کتونکو دا ولب خان شیرپو کوم چې د تحریک په حواله باندې کوم سوالونه ستاسو ذهن کې زموږ ذهن کې هغې تپوس هم کو یقین وساتئ تحریک چې کوم دی د هغې کارکون داسې دی چې ډېر سخت دی هغه په هره موقع باندې ولاړي او بیا داسې ولاړي دومره کلک ولاړي لکه د غر یقین دا خبر هم ده چې نن کم حالات دي په دغه وطن باندې د دغه دپاره یو سیاسي ګوند د خپلې هلې ځلې نه کوي دغه تحریک ړومبنی جومات دی چې هغه راپاڅېد او د دغې ګرانۍ خلاف یو احتجاج کوي او د کراچۍ نه پیدل را روان دي یقینا ډېره زیاته غټه خبره ده ځکه چې د عوامو دپاره د هغې کراچۍ نه پیدل راتلل څونه وخت کې به لګي دا خو رارسي دا خو به وخت ثابتوي خو یو ګران عمل دی په دغې ګرانۍ کې په دغې ګرمۍ کې کوم چې دې وخت کې په سند کې ډېره عجیبه ګرمي را روانه ده او هغه ګرمۍ نه هغوی راتېرېږي پیدل دغه اسلام آباد ته راځي نو ستاسو هم هغوی سره خپل کومک وکړئ یو نوې پارټي ده یو نوې جومات دی یو نوې ناره ده دا ځل د الف خان شیرپو خبره په دوی باندې تیندک خوړل پکار دی ځکه څه پته نه لګي چې دا تیندک د قوم دپاره بختور ثابتېږي او که نه ثابتېږي دغه خبره هم تاسو سره شریکولې محمود جان عمر دی اجازت غواړي د لوی الله